بسم الله الرحمن الرحیم غیر جان تاسو ته مخاطب یم په دې نننی ویډیو کې ان شاء الله تاسو ته د پی سی بی د چیرمن او په هغه کې چیف سلیکټر د شهید افریدي د انټری په اړه کې یو څو خبرې او څو گزارشات پیش کوم. پی سی بی چیرمن مخکې رمیز راجو دا عمران خان لګولیو. عمران خان چې کله په خپل دوري حکومت کې د کرکټ په دې میدان کې څه چینجز راوستل غوښتل نو هغه کې وسره تقریبا رمیز راجا په بازو خبرو باندې وسره اګری مو هغه وسره دا بازي خبرې منلې وي او هغه ویلي مو چې را ان شاء الله په دې کې په ګراس روټ لیول باندې په دې کې موږ چینجز راولو او دې کې به مخکې بیا په انډر 19 او انډر 16 دې کې به چې کم کسان گروث کیږي او د چا چې اغي بیا سکل خوي پرفارمنس خوي داغي په پرفارمنس په بیس باندې بیا موږ داغي سلیکشن کوو. د عمران خان نم داخل کو دا توقعات چې په کرکټ کې به اغا ډیر حد پورې چینج راولي خو اغه شان چینج نه راوستو نه ورته اغه د توجه ورکړل چې کوم توجه ضرورت اغه ته وو یا دا اغه چې کم توقعات د خلکو چې راغه به دیتا ورکی او ټایم به ولور کی یا په خپل پکې باز د څه تبدیلیان راولي یا په هغه کې صدا سي چینجز وکي چې پاغي باندې زمونږ د کرکټ مخ کې شي داغه په دور کې کرکټ کې مونږه باز خو اچیومنټس کړی دي خو هغه شان نه دي لکه څنګه چې د عمران خان د وجه نه پکارو ځکه چې د هم د دقه کرکټ نه راغلی او بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو نو په دغه وجه باندې د خلکو توقعات ډیر زیاتو بهر کې فخ اونشول خو دا نن چې تاسو په مخامخ باندې زه په دې د ویډیو کوم نو دا زه ډیر د غم او د درد د وجه نه کوم چې دا د هر چا خپل سکل لري هر چاله الله پاک یو خپل سکل ورکړي دی هر چاله الله پاک یو خپل انداز ورکړي دی چې هغه په خپل میدان کې لکه هغه تکړه وي او هغه په خپل میدان کې لکه هغه هنرمند وي هغه په خپل میدان کې لکه نامتو وي. نو نجم سیټي چې کم دی هغه د قلم والا کسته هغه د صحافت د میدان غړی دی داغه د صحافت د میدان کسته هغه په دې میدان کې خدای خبر کاغه دومره ایکسپیرینس لري صرف او صرف پی ایس ال کول یا صرف پی ایس ال سٹارټ کول یا صرف په پی ایس ال د پاره یو ګراوند ورک کول یا صرف د پی سی ال آیډیا ورک کول پاغي باندې کومه یو کسته دا دغه نشو ورک کول چې لکه د کرکټ د بورډ چیرمن دي شي په دې کې هډیر د بازي خبرې نازکی دي چې هغه لکه صرف او صرف او مغه ډیسیژن اغستی شي دا خو بل کس نشي اغستی نو چې دې کې کله پروفیشنل کس وي نو د پروفیشنل کس انداز او د هغه ډیسیژن او د هغه خبره هغه ډیر اثر لري داغې نه بعید چې کم کس په هغه کې څه تعلق سره لري یا داغه ایکسپیرینس نه وي دا زمونږ بدقسمتي ده د پاکستان چې هر کله مونږ ته پروفیشنل کس یو ادارې ته نه ملاويږي. زه په خپل د بعضي خبرو متاثر پاتې شوی ما زمونږ په خپل د ایجوکیشن د میدان کسان یو زمونږ چې کله ایجوکیشن منسٹر سره ملاقات د پی ټی آی پر دور کې په پیلنی دور کې زمونږ د ځای کې د یو دغه سره ملاقاتو د ایجوکیشن منسٹر سره ملاقات زمونږ ټول ایم ډیز او پرنسپلز او ډایریکټرز چې کوم دینو هغه مکمل پینل او د پی ایس آر ای په جوړېدو باندې په دغه باندې وسره ډسکشن نو هغه کې مونږ ناستو او هغه موصوف چې کوم نو مغستل نه غواړم نو هغه وزیر چې کوم هغه میټرک پاسو او مونږ چې سونه کسان ورته ناستو نو دا تقریبا های کوالیفاید کسانو په دې کې پی ایچ ډي ډاکټرز پکیو سکالرز پکیو او داسې پکیو چې هغه د ایجوکیشن نه لکه په 19 کې په 18 سکیل کې ریټایر شوي کسانو او بیا خپل سکولونو کولو کړو نو هغه کسان د تناسي هغه سیګریټ لګولیو او کنټینیوسلی سیګریټس کولو زمونږ سره دا خبرو په دوران کې هم سیګریټس کولو داغه نه ډیر په ایج کې غټ کسان هغه ته مخامخ ناستو او اخر کې چې کم دین هغه زمونږ هغه کسان ته لویجی تاسو نه پويږي نو مونږ له دون سخت افسوس راغی چې را ته پويږي ته میټرک پاسې ته سیګریټس کې د ریډون کسانو د مشرانو په مخامخ باندې ته پويږي مونږ نه پويګو چې مونږ د ایجوکیشن سره ریلیټډ کسان یو زمونږ د ایکسپیرینس پکې دي او پاغي کې مونږ سره لکه د ایجوکیشن یو قسم لا غټ نمونه پکېو نو هغه دغه خبره ته دغه ترجیح ورنکړه او زمونږه خبره ته دانه وقت ورنکو هغه له دانه اهمیت ورنکو خپل خبره کولو مکه خپل خبره باندې ولاړو ما تاسو ویلې چې میټرک پاسو نو دا سونه د افسوس خبره چې زمونږه د ایجوکیشن منسٹر چې کومي هغه میټرک پاس وي او هغه ته چې کم کسان کینی په میټینګز کې هغه ته چې کم کسان د دې
بریفینګ ورکوي نو هغه د بریفینګ والا کسان چې کوم دي هغه زیات تر پی ایچ ډي کسان وي یا که اسم نه وي نو ایم ایس پی وي نو هغه د ایم ایس والا کسان چې کوم دي هغه د میټرک والا کسان ته هغې ته بریفینګ ورکوي دا زمونږ افسوس خبره ده چې زمونږ په پاکستان کې دا قسمه چینج رانغی د دې قسمه چینج زمونږ توقع د پاکستان کې د صرف او صرف د عمران خان نه وه چې هغه به دا چینج راولي خو چونکې هغه هم کمزوري حکومت و هغه اوس خپلې کمزوریانې منیم او بعضې خبرو باندې هغه اوس رڼاګانې اچي لکه اوس د هارون رشید سره چې کومه انټرویو کړې ده په هغې کې هغه د دې خپلو خبرو د کوتاهیانو هغې منله وکړله ویې منله چېره ما له دا حکومت اډو لاغستل نه پکار او چې په هغې کې زما لاس پې تړلی شي وایي زما د ټولو نه غټه غلطي دا وه چېرې ما د قانون پاسداري نه شوه کولی نو وایي د هغې عمل درآمد ما نه شو کولی نو په کار دا وه چې هغه وخت کې د حکومت پرېښې وې او ورته به دې ویلې وې چېرې زه یې نه شم کولی دا حکومت زه داسې نه شي چلولی لکه چې څنګه تاسو یې په ما باندې چلول غواړئ نو دا خبر به بیا همداسې نه کېده لکه په دې انداز به نه کېده لکه راڅنګه چې اوس کېږي نو نجم سیټي به پخپله لکه د قلم په میدان کې او د صحافت په میدان کې به یو غټ نوم وي خو د کرکټ سره خو د هغه څه کار نشته زما داسې خیال دی دا زما ذاتي خیال دی چې کیدای شي چې هغه له بالینګ هم نه ورځي کیدای شي هغه بیټینګ هم نشي کولی کیدای شي هغه د دې نه خبر هم نه وي چې بالینګ او بیټینګ کیږي څنګه نو دی به دا اوس لکه چیف سلیکټر اوس شاهد افریدي راوستو هغه هم وایي د مسلم لیگ نون طرف ته د هغه رجحان لږ زیات دی د مسلم لیگ نون په هغه بیانونو باندې د هغه هم اوس سلیکشن وشو چې هغه د نواز شریف په حق کې بیانونه ورکړي نو دا زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ اکثر لا داسې قسمه کسان چې کوم دي هغه په سیاسي بنیاد باندې اغوستل کېږي نجم سیټي ته اوس صرف او صرف ترجیح په دغه وجه باندې ورکړل شو چې هغه د مسلم لیگ نون د طبیعت خبرې او د هغې د زړه خبرې کوي او د هغوی ماوت پیس دی نو د هغې د وجې نه دا دونه غټ سیټ ورته میلو شو او دغه شان شاهد افریدي ته نو اوس په موږ د کرکټ نه څه دا توقع وساتو چې یاره زموږ کرکټ په مخکې لاړ شي نو چې څنګه حال روان دي کیدای شي دې نه لاندې راپریوځي او بره لاړ نه شي دا نننی ویډیو به صرف او صرف په دغه باندې مې کول غوښتل چې مونږ په دې خدشات دي نو مونږ صرف او صرف आवाज چتولی شو باقي واکمن خلک چې کوم دي اختیارات والا خلک هغه په دې باندې اختیارات لري نو خو خبره ده چې لکه په دې باندې سوچو کې غورو کې فکرو کې به او په دې کې پروفیشنل کسرا ولي خو دې کې چې هغه هر څوک وي د هر ځای نه جیوي لکه څنګه چې کوچ ولا د بهر نه هغه ارینج کوي نو دغه شان د چیرمن هم ولا د بهر نه وکړي که دلته زمونږ پرې کرکټیانو کې یو قسم د شي خاص نه وي نو بیا دې ولا د بهر نه والي ډېر مننه ډېر شکریا جی خوشاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان